اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر نظام دی او زه په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوشره میډیکل کالج کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. دا ویډیو زمونږ د پبلک هیلث اویرنس حوالې سره ده او څنګه چې تاسو ټول ته په ډایبیټیز باندې خبرې کوو نو دا ویډیو هم زموږ د ډایبیټیز حوالې سره ده. خو په دې ویډیو کې یو خاص خبره دا ده چې زه به تاسو نه څه تپوسونه کوم. په دې ویډیو کې زموږ د ډایټ باره کې څه خبرې دي، د خوراک باره کې څه خبرې دي او څه کول موږ له پکار دي. نو دا ویډیو تفصیل سره تاسو وګورئ. اولنې خو زما دا تپوس دی د تاسو نه چې تاسو په کور کې یا تاسو په فیملی کې څوک داسې کشته چې دغه شوګر دی. نو یقینا جواب به ماته دا ملاویږي چې آو ګورئ، په هر کور کې په هر فیملی کې یو یا دوه مریضان خامخا د شوګر موجود دي او د عالمي تنظیم یا د دبلیو ایچ او ورلد هیلث ارګنایزیشن چې کوم دی د هغې د یو ریسرچ مطابق په نن سبا په دنیا کې هر دویم کس ته د شوګر مرض لګېدلی دی، خو هغه ته دا پته نشته دی چې زما شوګر شته او که نه. نو شوګر داسې یو مرض دی چې دا تقریبا هر یو کس ته د لګېدو چانسز را روان وخت کې کېدی شي. بل زه د تاسو نه یو تپوس تا کوم چې دا راته وایي چې دا کوم کس ته شوګر لګېدلی دی ستاسو په فیملی کې یا والد صاحب دی، والده ده یا څونه نور داسې ستاسو مشران دي، نو دا وګورئ چې په دغه وخت کې د هغې په عمر کې یعنی دا ستاسو چې کوم عمر دی په دې عمر کې ستاسو دغه مشران څومره صحتمند وو. نو ګورئ هغه به جواب به څه ملاویږي، او یاره زموږ مشران زموږ نه زیات صحتمند وو زموږ په دې عمر کې. او د وجه څه ده؟ هغه خلکو به کارونه هم کول، هغه خلکو به مطلب محنت هم کولو، نه ټي وي او نه دا موبایل دونه ډېرې وي. موږ خو هر وخت موبایل ته ناست یو، څه ته ناست یو، هغومره کارونه هم ني. نو دې وجې نه زمونږ وجود هغه رنګې صحتمند ني څنګه چې زمونږ د مشرانو. دا د ټولو جواب ماته دا ملاویږي. نو جناب چې هغه دومره صحتمند و او هغې ته شوګر لګېدلی و، نو بیا موږ د کوم باغونو مولیان یو چې موږ ته به نه لګي، موږ ته به هم د شوګر لګېدو چانسز خامخا وي. اوس دا راته وایي چې څومره کسان دا غواړي چې هغې ته د شوګر ونه لګي. نو اکثر د ټولو د دې جواب ماته اکثر دا ملاویږي چې هېڅوک هم نه غواړي چې هغه ته د شوګر ولګي. ښه یو بل تپوس ته نه دا کوم چې دا راته وایي چې موږ دا خوراک څه دپاره کوو. نو اکثر ماته جواب دا ملاویږي چې موږ خوراک د انرژي دپاره کوو. بالکل خوراک موږ د انرژي دپاره کوو، خو چې کله موږ خوراک وخورو د دې خوراک نه اول چینی جوړ شي زموږ په وجود کې ګلوکوز، او بیا د دغه چینو ګلوکوزو نه انرژي جوړیږي او دغه انرژي زموږ د جسم دپاره ډېر یو اهمترین او ډېر ضروري څیز دی. اوس مونږ خوراک وخوړو، چیني ته جوړ شو او د هغې نه څومره انرژي چې ضروري وه انرژي جوړه شوه زموږ جسم دپاره. خو اوس دا کومه نور چیني چې پاتې شول، نو ظاهره خبره ده چې زموږ وجود ته خو نور انرژي ضرورت نشته، نو انرژي ته چینی کنورټ کېږي نه، نو چینی په وجود کې پاتې شول. چې کله په وجود کې چینی پاتې شول نو د دې چینو نه زمونږ په وجود کې بیا نور څه جوړیږي، دینه فیټس جوړیږي، موټاپتې جوړیږي. او اخیری زه تاسو یو خبره کوم، ګوره الله پاک زمونږ دپاره په دغه ځای کې یو سیسټم زمونږ په وجود کې ایښی دی چې هغې ته مونږ پنکریاس وایو. زمونږ په وجود کې د انسولین یو سیسټم الله پاک ایښی دی، کوم چې دا پاتې شوده کوم چینی زمونږ په وجود کې پاتې شي که نه، نو الله پاک زمونږ د وجود دغه پنکریاس نه د انسولینو ته اډر وکړي چې ته ورشه لاړ شه او دا چینی چې کوم دی نو دا کنټرول کړه. اوس کله چې انسولین زمونږ راشي او دغه چینی سلیکټډ کنټرول کړي، خو ظاهره خبره ده چې موږ خو خوراک هر وخت کې کوو، نو دا انسولین بار بار راځي او هغه چینی چې کوم زموږ دپاره په وجود کې ایکسټرا وي نو هغه ختموي. خو یو ټایمه پورې یو ټایم داسې راشي چې په هغې کې بیا دا انسولین کله څه وخت راشي که نه، بار بار چونکې راځي، نو بیا څه چلو شي دې ته مونږ یو مرض وایو چې هغې ته ویلی شي انسولین ریزسټنس. انسولین ریزسټنس څه شی دی؟ په دې باندې زما یو ښه تفصیلي ویډیو موجوده ده، هغه تاسو وګورئ، هغې نه به تاسو ته پوره مکمل استفاده وشي. موږ دلته خبره کوو چې انسولین ریزسټنس ډیولپ شو. اوس ریزسټنس چې کله ریزسټنس وایي بلاک کېدو ته، یعنې ستا په کمره کې یو کټ راځي او ته هغې ته 10 کټ رادننه کړې، نو ظاهره خبره ده هغه یو کټ پکې مطلب تا ایله ځای کو، اوس دا 10 خو پکې ځای کېږي نه، نو نور کټونه چې څوک راوړي ته به ورته څه وایي مروړه هلکه نور دلته کې ځای نشته. دقه سرې انسولین چې کله راشي او څه وخت مطلب هغه کوم شوګر لیول د چینو لیول چې کوم د خوراک نه پاتې شوی دی که نه هغه ختم کړي، خو چې کله بار بار راځي نو اخره کې ورته سیل څه وایي بس دی مړ ورته نور مه راځه،
نو دې ته ریزिस्टنس ویلی شي. انسولین ریزिस्टنس چې کله ډیولپ شو دا غي نقصانات پسې وي. ګورئ ښه موټاپا به راشي، زمونږ کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړونو مرزونه به پیدا کیږي، زمونږ بلډ پریشر به های کیږي، زمونږ کولیسټرول به های کیږي، زمونږ شوګر لګېدو چانسز چې کوم دی نو دا بس شروع شو، زمونږ شوګر به خامخا وي ځکه چې کوم شوګر انسولینو ختم نه کوو خو زموږ په وجود کې په وینه کې ګرځي نو چې کله هم ته ټیسټ وکړې نو ستا د انسولینو یا ستا د شوګر لیول به های وي. اکثر خلک راشي نو هغوی دا وایي زه خو ټیک ټاک یم، ما ته صرف بس کله کله مې بلډ پریشر های کیږي. بل یا پکې موټاپا راغلی وي، دا هغه وزن موټاپا څومره ده زه تاسو ته د وزن یو مقدار وښیم. هسې خو زه تاسو ته اکثر وایم که نه چې بي ام آی باډي ماس انډیکس دا خو ظاهره خبره ده چې یو ساینسي لفظ دی او دا به تاسو ډاکټر وایي چې ستاسو وزن څونه پکار دی او ستاسو مطلب څنګه پکار دی. خو زه تاسو یو ساده طریقه ښیم. ګورئ زمونږ دا قد چې څومره دی که نه څومره انچه دی نو د 1 انچ په سر باندې 1 کیلو حساب وکړه. بس څومره چې ستا انچی وي څونه ستا وجود څونه ستا هایټ وي څو انچه ستا وجود وي دغه عمره وزن ستا نارمل وزن پکار دی. اوس که یو سړی وایي چې زما وزن مطلب دی نه که ته لږ غواړې چې زه نورم سمارټ شم لږ مې مطلب وزن نورم کم شي نو 15-16 کیلو کم ساته نور به هم سمارټ وي خو ډېر زیات کمول هم نه دي پکار، هغه بیا نقصان کوي. اوس اکثر زه دام خلکو نه اورم ویره اوس مثال فرض کې یو سړی دی خو باډي بلډر دی غټ دی دغه وزن ټیک ته چې دغه وزن دغه د انچو نه زیات دی خو ګورئ وزن زیاتېدل یا موټاپا موږ څه ته وایو چې ستا ګېډه بهر راوځي. د کم سړي چې ګېډه بهر راوځي دا موټاپا ده، دا نقصان دی دا فیټس دي او د هغې نقصانونه څه دي د موټاپې نقصانونه څه دي. ګورئ ما تاسو څنګه وختي وویلې که نه چې کولیسټرول به های کیږي، د هغې سره زموږ کارډیوواسکولر یا د زړونو مرزونه به جوړېږي، شوګر به لازم ترنه ډیولپ کېږي. اکثر ما ته خلک راشي وایي زما خو بس صرف ما تاسو ته وایي که نه صرف شوګر دی صرف بلډ پریشر دی. دی نه ما بلډ پریشر چې رالو شوګر به لازم راځي، شوګر چې رالو بلډ پریشر دا ټول مرزونه کولیسټرول زیاتېده دا ټول یو بل سره رور خور دي دا به لازم راځي. د دې نه به ځان څنګه ساتو، د دې نه به کنټرول به د دې څنګه کوو. په دې باندې زما یو پوره مکمل ویډیو موجود ده، هغه ویډیو نه تاسو مکمل استفاده کولی شئ، هغه پراپر صحیح طریقې سره وګورئ څنګه به د هغې نه ځان بچ کوو. په دې اوسنۍ ویډیو کې زموږ نورې خبرې ډېرې دي نو ځکه تر سره هغه خبرې نه ډسکس کوم. وګورئ د یو اندازې مطابق موجوده وخت کې د ورلډ هیلث ارګنایزیشن یا د عالمي تنظیم چې کوم په مختلف دغه باندې ریسرچ کوي د هغې مطابق پاکستان د دنیا په هغه ملکونو کې د وخت کې شمار دی په کوم کې چې د شوګر لیول زیات دی. نو کوشش ته وکړئ چې څنګه به کنټرول کوو. څنګه ما چې تاسو ته ووایي په دې کې زما ډېر موجوده مختلفې ویډیوګانې موجود دي، هغه تاسو وګورئ په هغې طریقو باندې تاسو عمل وکړئ خپل ستاسو شوګر چې کوم دی نو دا به کنټرول شي. ګورئ 2 قسمه مرضونه دي، یو ته مونږ پیتوجنیک مرضونه وایو، یو ته مونږ نان پیتوجنیک مرضونه وایو. اوس پیتوجنیک کوم مرض دی؟ هغه مرض چې کوم د بیکټیریا نه د وایرس نه لګي هغه پیتوجنیک مرض دی. لکه څنګه لکه نزله زکام داسې نور څونه بیماریان دي هغه پیتوجنیک دي د یو جراثیم نه لګي. نان پیتوجنیک څه شی دی؟ نان پیتوجنیک هغه مرضونه دي کوم چې بغیر د جراثیمو نه لګي. د هغې جراثیم څوک دی؟ په خپله. نو پای چې کوم سیس تا ته پته ده چې د تا نه لګي نو کوشش ته وکړه چې د هغې د کنټرول کولو خیال ساتل پکار دي، هغه شیزونو باندې عمل کول پکار دی چې کوم مطلب تاسو له نه دي خوړل پکار. ګورئ زه اکثر په خپل ویډیوګانو کې 2 خبر بلکې عام نارمل هم زه دا خبره کوم چې 2 خبرې یادې وساتئ. کله چې تاسو ته شوګر وشو نو یو تاسو له پکار دا دي چې علم او عمل دا 2 طریقې داسې دي چې په دې به تاسو خپل شوګر کنټرول کوئ. علم د هغه شیزونو لپاره چې کوم تاسو له خوړل پکار دي، پرهیز څه نه پکار دی، څه کول دي څه نه دي کول، دا به تاسو ډاکټر وایي ډاکټر سره میلاو شئ هغه نه دا خبرې زده کوئ. او دویم څه شی دی عمل په هغه خبرو چې کوم تاسو ته ډاکټر وایي ډاکټر د سره کومې خبرې شیر کړي په هغه خبرو باندې عمل وکړئ نو دا مرض چې کوم دی نو دا ختمیږي او کنټرول کیږي. وګورئ الحمدلله زه دا خبره دلته کې تاسو ته ضروري دی چې تاسو سره شامل کړم. مونږ په درویش ډایبیټیز ریسرچ انسټیټیوټ کې الحمدلله تر اوسه پورې په زرګونو کسانو باندې میډیسن او انسولین چې کوم دی نو دا بند کړي دي او د هغې نور مونږ یې سره څه نه دي کړي. هغې ته مونږ صرف دغه علم او عمل طریقه ښودلې ده چې په کوم شیزونه به خورئ کوم شیزونه به نه خورئ کوم نقصان درکوي او هغوی پې عمل کړی دی. هغې الله پاک د شوګر نه خلاص کړي دي. نو کنټرول د دې لازم شته دی، ریورس کیږي. لازم چې ریورس کیږي نو ولې بیا تاسو نه د ریورس کوشش نه کوئ، د هغې خیال وساتئ کوم شیزونه نه دي خوړل پکار د هغې نه پرهیز کول دي. د ویډیو په دې اخرنۍ برخه کې به زه لږ غونته کې تاسو سره په ډایټ باندې خبرې کوم.
او په ډایټ کې زه شروع چې کوم د نو دا د انډې نه خلم اگې اویا دا اکثر خلک دا وایي چې یره دا مطلب دا نه دی خړل پکار او بیا د دې زیړ چې کوم دی نو دا نه دی خړل پکار زما کولیسټرول زیاتیږي زما دا چل کی زما به تاسو یو خبره یاد اوساتئ ډاکټر ایرک برګ یو ډېر مشهور ساينټیست دی په شوګر باندې مختلفو دغه باندې دا ډېر ریسرچ دي دا غي مطابق اوي چې په ورځ کې د سلورونو تر 15 او یو پورې اګو پورې انډو پورې د خامخا تاسو خوړې شي زبردست سورس دی د پروتین پکې خزياتي زموږ د جسم د پاره یو ډېر ضروری سیس دی استعمالول لازم پکار دی لازم استعمالوي په خپل خوراک کې سحر د ناشتي په وخت کې ستادوا یا درې یا سلور دا ته خو ورسره یو کپ چې اوس کا بستا ته د غنمو د پراټو د دغه شیزونه ضرورت ناراضي دا پراټي شو یا جیمز شو یا سونه د بریډ وغیرہ چې دی دا د شوګر د مریض لپاره انتهایی نقصان دی شي دویم سیس دی ګوري دا سونه د کوکینګ آیل دی غوړی دی دا چې کوم په بازار کې سونه اویلیبل دي کنه تیل شول غوړی شول دا کوکینګ آیل شو کوشش تا وکړي چې دا بند کړي دا مې استعمالوي څه شی ضروری دی ګوري کورنی غوړی که چېرته تاسو ته ملاويږي نو په هغه د لږ مقدار کې خپل خوراک کې شاملوي او هغه استعمالوي تاسو ډیره غټه فائدہ دا غي نه ملاوي دي شي اکثر دا یو څو کم نه وی چې دا خبرې کړې وي چې کولیسټرول زیاتېږي دا کیږي هغه کیږي په کولیسټرول زموږ د وجود لپاره یو ډیر اهم ترين سیس دی دا غي د زیاتېدو سره زموږ جسم ته نقصان نه رسي خو یو کولیسټرول بل دی چې هغه زموږ وجود ته نقصان ورکوي یعنی دوه قسم دي یو نقصان دی یو فائدمن نه دي کومول پکار چې کله ته میډیسن خوري نو میډیسن خدا نه پیژني چې دا فائدمن کوم مو کدا بل کوم نو خو دوه نه کمای نو کوشش دا پکار دی چې احتیاط ضروری دی نو هغه احتیاط چې کوم دی هغه طریقه چې کوم دا هغه از د کول په کار چې پای باندې تاسو ځان دا دغه سيزونه کنټرول کړئ د کورونو غوړو اکثر ګران دي یا نه ملاويږي دا غي نه بعد بل کم خشیز دي به د کوپری تیل کم چې کوکونټ آیل دي پای کې تاسو کوشش کوئ چې هغه استعمالوي پای کې مطلب خپل پخلې کوي د کوکونټ آیل یا د کوپری د تیلو نه بعد چې کوم بل ډیر قیمتي سیس دی هغه د زیتون تیل دی د زیتون تیل مبارک به تاسو یو خبر وکم چې پای کې یو کمپاوند شامل دی هغه ته ویل شي اولیو کنټول دا کمپاوند شارک یو کب دی ډیر خطرناک کب دی تاسو نمونه اوریدلی د اغي په زیګر کې هم دا کمپاوند موجود دی او یو انتهایی مهنګا ترين شیز دی ډیر ګران ملاويږي ډیر ګران یو دا یو کمپاوند دی چې دا د زیتون په تیلو کې ډیر وافر مقدار کې پروت دی الله پاک پکې چولې دی دا د دردونو لپاره هم ډیر زبردست کار کوي دا د نورو د فارماسوټیکل سونه کم نه دي کنه دا میډیسن چې جوړي دی په مختلفو کریمونو کې چې یوغه کریمونه مونږ په مخونو باندې لګو او دغه په دې د چې ماته واستوي د زیتون په تیلو کې دا ډیر عام مقدار او ډیر خاص یعنی ډیر لوی مقدار کې موجود دي نو که یو سړی دا هغه ګرانو کریمونه غشتونه ځان بچکول غواړي نو لږ تر زیتون تیل په مخ باندې د شپې لګي هغه زمونږه رنگم صفا کوي زمونږه اکنیم ختمي زمونږه د جسم زمونږ سمره سکین هغه صفا کوي خو یو خبره یاد اوساتئ هغه دا ده چې د زیتون تیل په سرکوي ما دا چې کله مونږ پاخه کو یا مطلب په اور باندې مونږ دغه کو کنه نو د دین هغه ټول هغه چې کوم د دې فواید دی هغه ختم شي نو کوشش تاسو وکړئ چې په عمده سي کچا تاسو هغه استعمالوي کچا هغه خوري نو به تاسو ته زیاته فائدہ درکړي د زیتون د تیلو نه بعد د شړشمو تیل دی د شړشمو تیل مونږه ډیر یو زبردست چیز دی استعمالول شو خو د شړشمو تیل هر وخت مې استعمالوي پاره کې یو خاص کمپاوند دی چې هغه ته اورسیک اسید ویل شي اورسیک اسید زمونږه اصل کې د زړه چې سونه مرزونه دي دا غي باعث جوړيږي د زړه پټي کمزوري کوي نو هر وخت مې استعمالوي اکثر خلک په اچار وغیرہ کې د استعمالي کله خوړې شي خو هر وخت نه ځکه په عادت د زړه مسلې جوړي یو خبره بل دلته تاسو کوم اکثر خلک د پکوړې چې په خینو پای کې مطلب سموسي په خي غم د شړشمو تیلو کې په خي کم تیلو کې چې تاسو یو ځل په خلیو کو دغه تیل دوباره مې استعمالوي انتهایی نقصان درکوي انتهایی نقصانی شیز دی یو ځل چې کم تیل تاسو په وړو په اور باندې سرکل دوباره هغه تیل مې استعمالوي هغه تاسو ته انتهایی نقصان درکوي د اغینه ځان بچ کړئ پانچی ګوري پانچی چې کوم دی نو دا زموږ د پښتنو د پاره ډیر زبردست خوراک دی ډیر خډیش دی نو د شوګر د مریض لپاره بالکل استعمالول شي پاره کې چې کوم دی نو ګوره کولین دی کولاجن دی هغه زموږه کولیسټرول ختمي زموږه د زړه مرزونه ختمي زموږه وجود د لپاره بلډ پريشر د لپاره ډیر خصيص دی
خو یو خبره یاد وساتئ مونږ چې کلم پانچی خورو نو یو خو داسې یو خورو چې بیا سم بس مطلب دا دی مونږ چې د اخیری پیری خورو نو یو خو کوشش دا وکړئ چې لږ کم مقدار کې استعمالوي بل پانچو سره مونږ روټۍ ډیره زیاته خورو چې کله تاسو 4-5 روټۍ یو پلیټ سره وخوړئ هغه دومره نقصان سړي ته ورکوي چې د حد نه ورخوا نو کوشش دا وکړئ پانچې ښه شیز دی همداسې بغیر د روټۍ نه لږ مقدار کې تاسو وخورئ نو هغه به تاسو ته د نقصان په ځای فایده درکوي. پیزا نن سبا ټولې پیژنې پخوا په زمانه کې څنګه چې مخکې د هیستوري کې خدا راځي چې زمونږ د پښتنو دا شروعات کړي دي د پیازو د روټۍ نه دغه سری د بسکټو شروعات موږ د خوږې روټۍ نه کړیو خو د پیازو روټۍ چې کومه ده یعنې د پیزا د داسونه د یورپین کنټریز دي د لږه غونته کې په دغه کې بدله کا نو پیزا چې کوم ده کنه ورې د پیزې هیڅ نقصان نشته په پیزا کې څه شامل دي خو یا به پکې چیکن وي یا به پاغي کې چې کوم نه غوښه وي بل به پاغي کې پیاز وي بل به پاغي کې ټماټر وي بل به پاغي کې مطلب دا د وګي دانی وي یا به پاغي باندې پاینیپل چولې شوی وي یا به په مطلب پای کې به ټماټر وي او بل پای باندې پای کې به چیز وي چیز زمونږ د وجود لپاره یو ډیر زبردست چیز دی زمونږ پروتین کیلشیم دا ټول پای کې موجود دي نو بالکل خوړل پکار دي چیز په ځان مه بندوي ښه نو ګورئ پیزا چې کوم دا یو ډیر زبردست چیز دی دا شیزونه چې کوم پدې کې شامل دي پدې کې خو یو سیستم داسې نشته چې هغه خراب دی او هغه تاسو له نه دی خوړل پکار نو ګورئ خو نقصان پکې کوم ځای کې دی د پیزې د لاندې چې هغه کوم هغه دومره غټه ډبل روټۍ ني نقصان دی نو که چېرې پیزا تاسو خورئ کنه نو د پیزې لاندې هغه ډبل روټۍ ته کرسټ ویلی شي هغه چې کلم جوړوئ نو ورته وایي چې دا ماته لږ کم جوړ کا یا نری جوړ کا ملاویږي تاسو که ورته وایي نو ملاویږي نو هغه تاسو کله چې د روټۍ هغه کرسټ یا د روټۍ هغه غټوالی چې کوم دی تاسو کم کو نو پیزا کې سلاد زیات که پیزا نور خو پیزا کې تاسو ګورئ ما څنګه تاسو ته دغه شیزونه پکې اچولي پکې واچوئ پکې استعمال کوئ نو هغه تاسو ته د نقصان په ځای فایده درکوي. د چینو باره کې اکثر مانه خلک تپوس کوي چې ډاکټر صاحب مونږ چینی څنګه دا خو ډېر ګورئ دوه خبرې یادې وساتئ یو چینی آرټیفیشل چینی دی کوم چې په مارکیټونو په میلونو کې جوړیږي د هغې نه خو بالکل ځان وساتئ خو بالکل خطرناک چیز دی خو بالکل مې استعمالوئ پیزې سره چې کوم کوک راځي که نه انتهایي نقصان درکوي په یو کوک د یو ګلاس کوک کې 12 چمچې چینی دي دا فیزي ډرینکس دي ریډ بال شوی دا نور څونه دي که نه دی ډرینکس نه ځان وساتئ دا د شوګر د مریض دپاره مرګ دی نو آرټیفیشل سپین چینی بالکل مه استعمالوئ البته فروټ چې کوم دی فروټ تاسو استعمالولی شئ فروټو کې ایون ما په هر یو فروټ باندې ویډیو موجوده ده ام باندې شته په هر یو چیز ته کوشش دا وکړئ هغه ویډیوګانې وګورئ چې آیا تا دپاره ام په څه طریقه خوړل دي او څه نه دي خوړل څنګه شوګر کم فروټ تاسو له خوړل دي کم نه دي خوړل پکار نو هغه تاسو وګورئ تاسو ته به ترې ډېره فایده وملو شي سبزیانې په خپلو خوراکونو کې زیاتې کوئ سبزیانې زیاتې استعمالوئ نو د چینو آرټیفیشل چینو نه ځان وساتئ بل د مالګې باره کې اکثر د خلکو نه زه دا اورم ویره زه مالګه نه خورم بیا مې بلډ پریشر زیاتېږي ګورئ تر اوسه پورې په ثابت دنیا کې په دا ریسرچ چاته هم نه راغلی چې مالګې سره بلډ پریشر زیاتېږي البته زیاتې مالګې خوړو سره مختلف نقصانونه پیدا کېږي پای کې د هغې وجو نه یو وجه چې کوم ده نو هغه بلډ پریشر هم ده نو نارمل مقدار کې 6 ګرامه په ورځ کې مالګه خوړل ډېر ضروري دي دا لازم وورئ ښه ګورئ په سبزیانو کې مالګه شته په هر یو چیز کې د مالګې مقدار موجود دی نو هغه سره چې کوم دی که نه 6 ګرامه مالګه چې کومه ده نو دا تاسو لازم په خپلو خوراکونو کې شامله کړئ که چېرې تاسو مالګه نه خورئ یا بنده که نو ګورئ ښه څه چل به کېږي زمونږ دماغ چې کوم دی دا به اوده وي دا به ګنګس وي زمونږ وجود به ډیله وي موږ نه به کار صحیح طریقې سره نه کېږي نو کوشش دا وکړئ چې مالګه چې کوم ده دا 6 ګرامه لازم استعمالوئ خو ګورئ 6 ګرامه زمونږ په خوراکونو کې اکثر چې کوم دی نو 600 ګرامه نو کوشش دا وکړئ دغه ترسکونه او نمکین او دا هغه دي خوراکونو نه لږ یو پوټې ځان وساتئ چې اکثر مانه خلک دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب مونږ چې څنګه طریقې سره استعمالوو نو اکثر که مونږ وګورو که نه نو چې زه تپوس ته وکړم ته څنګه چې استعمالوې وایي یاره زه چې څنګه خوراک وخورم ورپسې یکدم چې کوم دی نو یو کپ ته چې یو لازم څکم ګورئ په چیو کې یو کمپاونډ دی چې هغې ته ټینس ویلی شي او ټینس چې کوم دی دا کوي څه بیسیکلی دا کیلشیم پروټین د دغې بلاک جوړوي دا بندوي نو تاسو ته انتهایی نقصان درکوي یکدم خوراک پسې یکدم روټۍ نه خوړلو نه بعد چې کله تاسو چیز کوئ هغه درته انتهایی نقصان درکوي
نو کوشش ته وکړئ چې هغه ټایم کې چې مسکی البته داسې یو غنټه بعد بیا چې کوم دی نو چې ډیر ضروری سیز دی چې استعمالوي هغه کې چې کوم دی نو انټي اوکسیډنټ دي انټي اوکسیډنټ څه شی دی په دې باندې زموږ یو ویډیو موجود دی هغه تفصیل سره وګورئ تاسو ته ډیره فائدہ ملو شي خو انټي اوکسیډنټ هر هغه سیس ته ویل شي کوم چې موږ وخورو زموږ وجود دننه صفا کوي هغه مختلف چې کوم دا قدرتي جړی بوټیان دي د کیمشته دي دوايانو کیمشته دي نو هغه باندې ویډیوز موجود دي هغه تاسو وګورئ تاسو ته به نه غټه استفاده ملو شي بل یو څو خبره په اخر کې تاسو ته کوم خپل کیلوریز خوراک کم کړئ کیلوریز څه شي دي خوراکونه چې مونږ کم کوو دي کې د کیلوریز یو خاص مقدار شامل دی نو کوشش دا وکړئ چې څومره تاسو مطلب دا دی خوراک کوئ په دې کیلوریز باندې زمونږه علیحده یو ویډیو موجوده ده پای کې مونږ دا مکمل پوره تفصیل سره بیان کړی دی چې په کوم خوراک کې څومره کیلوریز دي هغه ویډیو وګورئ تاسو ته به نه خب برابر استفاده وشي کیلوریز کم کوي او اکټیویټیز زیات کوي اکټیویټیز څه شی دی خپل ایکسرسایز لږ زیات کوي ګرځیدل زیات کوي په یو ځای باندې مکه نه ناسته چې کوم د ټولو نه غټ مرز دی او د مرزونو جوړه ده نو په یو ځای مکه نه ایکسرسایز کوي ګرځي خامخا سناسه کوي نو تاسو ته اکټیویټیز دي ته ویل شي دا زیاتی بل یو خبره یاد وساتئ ما تاسو مخکې ویلو چې ډایبټیز یو کې او سټانفورد یونیورسيټي دلته په یو کې د یو ریسرچ کړو دا ریسرچ مطابق کچري د شوګر مریض 10 منټه په ورځ کې واک کوي دا شوګر بغیر د دوی نه کنټرول کیږي او دغه سره ک مثال فرض کا یو سړی ته شوګر نه نو د هغه 80% چانس چې کم دی د شوګر د نه لګي دوه زیاتیږي چې هغه ته شوګر نه لګي زه په دې کې لګونتی یو پټه اضافه کوم پای کې دا زموږ نبی علی السلام فرمایلی دی چې کچره حدیث مبارک دی کچره یو سړی د خوراک نه بعد سلويخ قدم اخلي په د باندې با د معدې مرزونه ناراضي په د باندې موټاپه ناراضي او کچره موږ په دې حدیث مبارک باندې عمل وکړو نو الله پاک موږ ظاهر خبره ده چې د مرزونه نه بچ کینو یو سنت باندې عمل شو بل سلويخ قدم لازم دي کچره موږ د سلويخ تو قدم سره د خو انما الاعمال بنیت کداغه نیت مو کو ور سره موږ 10 منټه وکواک یعنی هر خوراک پسې 10 منټه واکو نو تاسو هغه تکلیف شي کم دی نو هغه بالکل مطلب شوګر به بالکل کنټرول شي کله چې نیوی او غیدا عمل کوي نو باندې به شوګر ناراضي او دغه مرزونه چې کم دی نو د مرزونه نه په الله پاک غي بچو ساتي په اخیره کې کچری تاسو سوال وی تاسو ته پوس کول غواړئ تاسو خپل اپوینټمنټ بوک کول غواړئ خپل ځان د پاره یا خپل تاسو مشران سوق یا غي د پاره نو په دې سکرین باندې چې دا کم نمبر راځي په دې باندې تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولای شئ دا د درویش ډایبټیز ریسرچ انسټیټیوټ نمبر دی په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ د لاندې ایمیل اډرس ته ایمیل موږ ته کولای شئ تاسو هر قسمه سوال وي تاسو وي زموږ به کوشش کوي چې تاسو ته هغه در کوم تاسو ته دنیا په هر ګوټ کې چې موږ سره رابطه په ټلیفون ذریعہ باندې کولای شي موږ سره په فیسبوک باندې کولای شي موږ سره مطلب دا دی په واتس اپ باندې مختلف ذریعے دي چې کوم سوشل میډیا دا پای باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شي کوشش په زما د اجازه تاسو ته خپل جواب درکم کزنی نو زما ټیم به خامخا څوک نو څوک به داسي چې به تاسو ته لازم په خبره باندې جواب درکړي په اخیره کې به زما دا یو ریکوست چې امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښ شي وي او که چېرې ویډیو هم تاسو خوښ شي وي نو خپل مرګرو سره هم شیر کړئ خپل سونه تاسو سره نږدې چاپیروال دی غي سره شیر کړئ او دا د غنټۍ کوم نشان دی نو دام لګ دباو کوي نو زموږ سونه ویډیوګانې چې راځي نو هغه به بالکل ډایرکټ په ډایرکټ چې کوم دی نو تاسو ته ملاويږي د خپل ځان هم خیال وساتئ خپل تاسو ګوانډیان دي تاسو مشران کشران تاسو نسومرم دي تاسو سومره نږدې دوستان دي دا غیم ډیر خیال وساتئ په خپل دعاګانو کې مام یاد ساتئ او ان شاء الله پر روانه نوی ویډیو کې به ملاقات کیږي د الله په امان